اللہ نزان دا پارا کارساز ان کے ولی مانا کارساز کارساز ان کے زان لأنسم دا اللہ نا علاوہ دا سے اللہ پاتر السماوات والارض چھ ناشنا پیدا کون کے دا اسمانون دا زمکلے فی توی رے کے مانا دا ناشنا پیدا کون دا یعنی من غیر سب کی مثالی چھ بغیر دا نقشے نا یو شے سازی او هو یطعمو دا اللہ خلق لخوراکونا ورکی دا رزاق دے ولا یطعم او دے اللہ تا خوراک نشی ورکلے کے دے ذکر چھ اللہ دا خوراک نمنزہ او مبرہ دے قل انی امرت ان اکون اول من اسلم وایا پیغمبرہ یقیناً زا ماموری ما امرتو ما تا حکم شوے دے دا مجہول سیگر دا واحد متکلم ان اکون اول من اسلم چی شمز اول دا تابدارنا ولا تکونن من المشرکین او ما تداویل شبی دی چی مکی گا تا دا مشرکاننا قل انی اخاپو ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم وایا پیغمبرہ دے خلقو تداسی وایا انی اخاپو یقیناً زیری گما ان عصیت ربی کزنا پرمانی دخپل ربو کما دسشن یری گم عذاب یوم عظیم دا عذاب دا ورز لوینا چی قیامت تے ومن یسرف عنہ یوم ایزن فقد رحمہ سوک چوار ولی شدادنا عذاب یسرف مجہول سیغر من یسرف سوکا چوار ولی شی عنہ داغنا عذاب یوم ایزن پا دی ورز قیامت باندے سوک چی دا قیامت پا ورز عذاب نخلاش شو فقد رحمہ پس یقیناً پدوانی اللہ میربانی اوکڑا وذالک الفوز المبین او دقا کامیابی خکارا دا خکارا کامیابی دادا چی دا قیامت پا ورزبانی دا چانا دا عذاب مخواولی دا فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اوسا تکلیف سوک راولی او تکلیف سوک لگی کر پراوستلو اللہ خالق دے او دا بوتللو اللہ تعالی زمدار دے دوار دا اللہ پلاس کی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کورسئی اللہ تا تکلیف لرا بیماری راشی زخمون راشی تکلیفون راشی مالی ضرب کاری راشی مصیبتون راشی فلا کاشف لہو نشتا جنس لرکون کے دے لرا دا لائی نپی جنس دے جنس لرکون کے کاشف لرکون کی توئی تائی اکشف تا تچدے عربو تلال شے او پلار بانے روانی بتا تا بوئی چے اکشف البتاقہ بتاقہ رو باسا اخکارکا نو کاشف اخکارکا ان کی توئی پلا کاشف لہو نشتا دے لری کون کے ددگے ضرر او مصیبت اللہ مگر دگا یو اللہ دے دانا بانے اللہ راخی جائی او دادانا با اللہ ستار ہو گئی اب اللہ تعالیٰ ستا دادانا رو گئی دانا چی دا من دانی زمداری پلانی بابا لور کرے دا دڑائی آئی پلانی لور کرے دا پری گنڈیری پر طرف بانے بابا آئی تا ککو بابا ہوئی ناگی وجدا دا من دانی زمداری من دانا تاو چرتا لیدہ لیدہ من دانا دا سشی اٹول دروغ دی من دانا دا من دانی زموری دا چاہتے ویدی دی ککو بابا سر پکی دربار کی کتاب پروتے پائی کی لکری دی دا استاسو کے چاہنی کا اپلار تا خبر کرے چی مالا اللہ دا زمداری را کر جی تب من دانا خکے
منا چې زرم نشي خکولی کلمه د ما عامر دی ته ګوره فلا کاشف له فلا کاشف له که ورسی الله تا ته یو تکلیف دا نه در باندې راوخیږي ته به در باندې راولي بیماری او مختلف قسم مصیبتونه راولي فلا کاشف له نشته هیڅوک د هغې لر کوونکی الا هو مگر دا یو الله دی ها وان یمسسک بخیر او که ورسی الله تا ته څه خیر الله دل بچی درکوي نیکان صالحان بچی مال او دولت درکي عیش او آرام درکي او تعالی مال او دولت حلال درکي نو په هو علی کل شیء قدیر دا الله په هر څه طاقتور دی نو دام دا غره طاقت نه بار نه ده چې دا څه خیر دی دا دغه د طرفه دی بس والقدر خیره و شره من الله تعالی وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير دا الله دې زور ور دې پورتا په بندګانو باندې هو القاهر دا الله زور ور دې قاهر په معنا زور ور دا الله زور ور دې فوق عباده پورتا په خپل بندګانو باندې او هو الحكيم الخبير دا الله حکمت والا خبردار ذات دی چې پار کار کې د حکمتونه دي د دومره قاهریت او غالبیت سره سره حکیم هم دی او د حکیم هر کار د حکمت نه خالی نه وي او خبردار هم دی د احوالو مشرکانو یو خبره پیغمبر خدا ته وکړه چې دا راته ووایه ستا دپاره څوک ګواه دی چې ته د الله پیغمبر یې مونږ خو د یهودو نه تپوس وکړو د نصاراو خبیثانو نه هم تپوس وکړو چې تاسو سره په تورات او په انجیل کې داسې څه مواد شته چې د هغې نه دا خبره ثابتېږي چې دا د خدای پیغمبر دی موږ ته چې راغلی دی نو صاحبه ستا دپاره هېڅوک ګویي نه کوي نه یهودي وکړه او نه پیرنګي وکړه او نه بل څوک داسې شته دی چې تا دپاره ګواه اساس شي چې ته دا دعوه زموږ په منځ کې کې چې زه د الله پیغمبر یم نو یو ګواه خو پیش کړه نو د هغې جواب قل ته ورته ووایه پیغمبره ای شیء اکبر شهاده کم یو څیز ډېر لوی دی په اعتبار د ګواهۍ سره ووایه ګواهي به چا ډېره غټوي د شی معنا تاسو ته ما کړې ده شی څه ته وایي موجودي خارجي دا علمي خبره ده دقې هر ځای کې ترجمه ده دو ترجمې درته کومه دغه علمي دي په تمام کتابونو کې هم دقې شی څه ته وایي موجودي خارجي ته وایي شی څه ته وایي ما یعلم و یخبر عنه دا د شی ترجمه ده پوهېږئ زما په خبرو که نه وایي قل ای شیء اکبر شهاده ووایه الله دې وجې نه په الله باندې هم د شی اطلاق کېږي په معنی د موجودي خارجي باندې ایو شیء اکبر ووایه کوم یو شی ډېر لوی دی شهادتن د ګواهۍ په لحاظ سره د الله نه قل الله دې غږ نه کوي سرونه یې ښکته کړه مشرکانو قل الله ته ورته ووایه الله لوی شی دی د ګواهۍ په لحاظ الله زما دپاره ګواه دی چې زه د الله پیغمبر یم قل ووایه الله شهید بیني و بینکما الله ګواه دی زما او ستاسو منځ کې ووحی الی هذا القرآن او ما ته وحی کړی شوي دا د دې قرآن کریم لانذرکم به چې ویرو ما تاسو لا په دې قرآن باندې او یوازې تاسو نه موجوده او قریشو ومن بلغ چاته چې دا قرآن رسی تر قیامته پورې موږ او تاسو هم پکې راغلو ومن بلغ
او چاته چې دا قرآن رسی تاسو ته ویل کنه ما الله زما استانه مخکې دې قرآن ته ډېر خلک ناستو لوچت اوچت خلک لوی لوی شیخان لوی لوی ماهران قرآن وغا لوی لوی ماهران چرایات شي طبیعت هم خراب شي دا وأوحي إلي هذا القرآن ما تدي قرآن وحي شوي او سسر پار شوي لأنذركم به چې تاسو په اويرو ومن بلغ او هغه څوک چې چاته دا قرآن رسی هغه په دې باندې اويرو أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون وأي أئنكم لتشهدون آیا یقینا تاسو اے مشرکانو لتشهدون گوی ورکوی پدې خبره چې ان مع الله آلهة اخرى دا الله سره نور خدایان مشته د لات او د منات او د عزا او د هبل په شکل باندې نور خدایان د الله سره شته قل تو ورته پیغمبر وایا دې سرونه ښکته که څه نه وایي نو تو ورته وایا لا اشهد ورې زه په دې ګوی نه ورکوم زه په دې ګواه نه یم چې د الله سره بل شریک شته بلکې زه په دې ګواه یم چې د الله سره بل شریک نشته دی قل تو ورته ووایه پیغمبره چې انما هو اله واحد خامخا الله نه دی الله مگر یو یک یو دی ځکه انما په معنا د ما او د الا باندې راځي دا د ادوات حصر نه دی نو معنا دا ده چې ما هو الا واحد نه دی الله مگر یک یو دی وانني بريء مما تشركون او زه یقینا زه اعلان د بیزاری کوم د هغې معبودانو نه مصنوعي او جعلي معبودان نه چې تاسو د الله سره شریکوئ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون دا قرآن یو بل خبر کوي الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې موږ ورته کتاب ورکړی دی یعنی یهود نصارا دي دوی سره په انجیل او په تورات کې باقاعده درج دي لیک د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم حلیه مبارکه چې داغي مخ مبارک بسنګي داغي سترګي مبارکي بسنګي داغي سپینی مبارکي بسنګي داغي شونډي مبارکي بسنګي داغي ګیره مبارکه بسنګي دا ټول پکې ذکر دي الذين آتيناهم الكتاب کسان چې ورکړی ته مون کتاب یعنی تورات او انجیل یعرفونه پیجنی دی پیغمبر لرا کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پیجنی خپلو زامنو لرا دا سره محمد مصطفی پیجنی چې دا هغه آخري پیغمبر دی څنګه چې دی خپلو په زرګونو وړو کې خپل بچی سړی پیجنی دیو جن یو ځلی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی عالم دے مسلمان شوے صحیح مسلمان دے او ماہر تورات دے آغا حضرت عمر دے تپوسو کو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارا دا غد نبوت پا بارا کی ستاس شکشتا دے سنگا چی قرآن وی چی الذین آتیناهم الكتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرمائل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے میں ہیچ شک نشتا البتہ خپل بچی پا بارا کے میں شک کی دیشی موری چرتا غلا کری
لیکن د جناب رسول الله د پیغمبرۍ په باره کې مې بالکل شک نشته. حضرت عمر را پاڅېده او دا سر یې وله ښکل کړ، ویل داسې دماغ پکار دی، داسې دماغ چې د توحید او د سنت ډک دماغ یې که دا ښکلول نو ځکه وایي الذین خسروا هغه کسانو چې تاوان کې اچولی دی خپل ځانونه، فهم لا یؤمنون پس دوی ایمان نه راوړي. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. ومن اظلم سوک زیاد ظالم دے ممن دا اغا چانا افترى على الله كذبا چی تڑی پا اللہ باندی دروغ لرا او کذب بی آیاته یا نسبت دروغو کئی آیاتونو دا اللہ تا انہو شان دادے لا یفلح الظالمون نشی کامیابی دلے ظالمان. دا من پا من ازلمو کی دا استفهام دے متضمن دے انکار لرا، نمانا دادا لا احد ازلمو ممن افترى على الله كذبا، نشت یو تن زیاد ظالم دا غچانا چې په الله باندې دروغ اتړي یا د الله آیاتونو ته نسبت د دروغ وکي، د دین زیاد ظالم نشتا او ظالمان نه به کامیابیږي. الله وی انه لا یفلح الظالمون، ظالمان نشي کامیابېدلی. که د دنیا یو څو ورځې څه کامیابي ورته میلاو شي نو دا اصل ناکامي ده، دا کامیابي نه ده. ویوم نحشرهم جمیعا هغه ورځ یاده کوي چې راجمع به کړو مونږه دې خلکو لره ټول، اولین او آخرین پیغمبران او امتونه به ټول راجمع کړو. ثم نقول للذین اشرکوا بیا به ووایو مونږه کسانو ته چې هغې شرک کړی دی په دنیا کې، این شرکاؤکم الذی کنتم تزعمون، کوم ځای کې دي ستاسو هغه شرکا او خدایان، الذین اغا کسان چې وی تاسو تزعمون تاسو د هغې په باره کې ګمانونه کول چې دا زما څه شریکان دي او دا مستقل خدایان دي. زعم اصل کې قول باطل ته وي، ال کنتم تزعمون چې تاسو زعم باطل کاو د هغې د الوهیت او د خدای په باره کې. ثم لم تکن فتنتهم بیا به نه جواب د دې خلکو، دلته فتنتون په معنا د جواب باندې دی، بیا به نه ثم لم تکن فتنتهم بیا به نه ګنده جواب د دوی الا ان قالوا مگر دا خبره به کوي چې والله ربنا ما كنا مشرکین، والله قسم په خدای دی اے زمونږ ربا نو مونږه مشرکان، مونږه شرک نو کړی. دا کله چې الله تعالی هغه موحدین انسانان چې الله رب العزت هغې ټولو ته به قیامت کې معافي وکړي، موحد دی خو ګناهګار دی، نو اهل معصیو ته چې موحدین دي الله به ورته معافي وکړي او جنت ته به وله مخه ورکړي چې ځئ، نو دی به څه چلو کړي، دوی به څه کوي، نو دوی به ویل لکه راشئ د سره به انکار وکړو چې موږ د سره شرک نه دی کړی، کیدای شي موږ هم خلاص شو. نو الله فرمایي ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، بیا به نه ناکاره او بیکاره جواب د دوی مگر دا وینا وی چې والله ربنا قسم می دی په الله باندې اے زمونږ ربا ما کنا مشرکین، موږ شرک نه و کړی دنیا کې، موږ لات او منات خو نه و منلي او موږ خدا نه و منلي، موږ خو دا نیازبینان دي. انظر کیف کذبوا علی انفسهم، وګوره پیغمبره څرنګې نسبت د دروغ کوي ځانونو ته، څومره لوی بوسه لوځئ. اوس د الله رب العزت مخکې لګیا دي دروغ وایي
چې مونږ خو شرک نه وکړی وضل عنهم ما كانوا يفترون او ورک بشي د دوی نه هغه چې ودوی د ځانه سازول هغه لات او منات او عزا ډله دوی به په هغې پسې په قیامت کې ګرځي چې څه شو چېرته ورک شو موږ ویل دا به زموږ دپاره سپاره شاني وهؤلاء شفعاؤنا عند الله ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ومنهم من يستمع إليك زنی پری مشرکانو کافرانو کې هغه دي چې تا ته غوږ دي دا غوږ یې درته د سیخي راغلی او ناست دي په حرم کې وجعلنا على قلوبهم اکنه ګرځولي دي مونږه په زړونو د دوی باندې پردو لره اکنه جمع د کنان ده کنان په معنا د پردې دی نو ګرځولي مونږه دي په زړونو باندې پردې د دې خبرې نه ان یفقهوه چې پوه شي په دې قرآن باندې د دې او د قرآن منځ کې الله وایي مونږه فاصله راوستې ده دې ته د قرآن رازونه الله وایي مونږه نه ښایي په دې کې ځای نشته په دې کې اهلیت نشته وفي آذانهم وقرا او وفي آذانهم او دارنګې ګرځولې دی مونږه په غوږونو د دې کې درونوالی کوڼوالی حق ناوري دا غوږونه یې مونږه د حق نه درانه کړي دي هلکه وایي دا پلانې په غوږونو باندې درون نه مونږ پښتو کې وایو یعنې غوږونه یې پوره کار نه کوي وإن يروا كل آية كبيني آرا نخا دا قدرت دا اللہ لا يؤمن بها ایمان نروڑی پاگے باندے حتی اذا جاؤکا حتی چتا تراشی ستا مخل راشی یجادلونکا جگڑ کئی تاسرا یقول الذین کفروا وایا کسان چی کافران دی ان هذا ندے دا قرآن الا ساطیر الاولین مگر دا کسی د پخوانو دی دا پخوانو خلقو کسی څنګه یو ځلې دا نظر ابن حارثه یو مشرکو مکه کې یو ډېر خطرناک مشرک او دی ایران ته براته او د سپندیار او د رستم د کیسو کتابونه به اغیستل او بیا په حرم کې ناس یو طرف ته پیغمبر خدا قرآن ویو او بل طرف ته به نظر ناستو او نظر به چې کومه دی نو هغه د رستم او سپندیار کیسې کولې او ویل به زما او د دې پیغمبر څه فرق دی زما او د ده څه فرق دی د درته د عربو کیسې کوي د عاد او د ثمود د عربو نه محمد درته د عربو کیسې کوي او درته د عجمو کیسې یو ځل ته ابو جهل تپوس وکړو د دې په باره کې څه خیال دی چې دی لګیا دی نو هغې ویل د دې په باره کې زما دا خیال دی زما په باره کې دا یې وفرمایل چې د ده په باره کې څه خیال دی ویل د ده باره کې زما دا خیال دی چې دا پخوانۍ زړې کیسې دی اساطیر جمع اسطورتون ده دا په معنا د زړې کیسې باندې راځي د ړومبنو خلکو زړې کیسې دي او دی تاسو ته چې کوم دی بیانوي داسې یو زمانه وه چې دا روس پرې دنیا کې عروج و او دا دهریت داسې خور شوی و چې زمونږ دا مسلمانان هم ډېر په لپیټ کې اخیستي وو او په دې خوشحالګړ په علاقه کې مونږ پخوا وو او هلته بکرۍ نومي یو کلی دی هلته هدیره وه هلته زمونږ د اوبو ناکم زمونږ هلته وه نو یو مولانا محمد شریف یې ورته ویو الله دې جنت فردوس ته ورسوي پاتې شوی دی هغې تقریر کوي نو یو هلته کمونسټان پیدا شو
نو یوی مولوی صاحب پر زور ډیران کې خاخی مو وها، یعنی که نظر قرآن ته اساطیر الاولین ویلی وو، نو په دې زمانه کې هم داسې خلک شته چې هغې وایي قرآن زوړ شوی دی، او دا به یې ویلې قرآن زوړ شوی دی، راځئ چې په لینن پسې ځو. لینن یهودي و، یهودي النسل او بیا دهري شوی و، او د کیمینستو مشر دی. نو ویل قرآن زوړ شوی دی او راځئ چې په لینن پسې ځو. منګه پر لږه مختصره زمانه کې په باسو کې ټرینکونه رالل، او د لینن او د سټالن او د مارکس هغه مجسمې هغه په ټرینکونو ووهلې او راویې غورځولې، او دا ثابته شوه چې قرآن نوی دی او لینن زوړ دی. لینن زوړ شوی دی او زوړ شوی دی او ختم شوی دی، او داسې خدای پاک هغه روس هم ورسره وران کړي. دغسې دا بل بوت هم الله وران کړي چې په دنیا کې دا دویم بوت دی امریکا. مولانا سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه دا خبره ډېره پخوا کړې ده، پیشنګویي چې یو زمانه به راشي د کمیونیزم ځای به په ماسکو کې نه، او یو ټیم به راشي د کیپټالیزم نظام ځای به او سرمایه‌داره نظام ځای به په امریکا کې بیا نه وي، هلته به هم خدای پاک ورکه کړي. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم ينهون عنه دا مشرکان منکئی خلق لاد دی قرآن نا. ينهون عنه نهی ندی، وهم او دا مشرکان ينهون عنه منکئی خلق لاد دی قرآن دا منلونا، وینأون عنه پخپلم لری کیگی دی قرآن. والنائی کالقریب چی تاسو پا کنس کے وائی چی جمعه پر ورځ باندې خطبه کې نږدې سړی او لرې سړی د دواړو ثواب یو شان کېږي. نو والنائی کالقریب، نائی مانا اگر دغه لرې کالقریب په شان د نږدې. نو ینأون عنه خلق منع کوي او په خپله لرې کېږي د قرآن نه، او خلق هم منع کوي د قرآن نه. ویهلکون ان په معنا د ماده نه هلاکوي دوی الا انفسهم مگر خپل ځانونه، وما یشعرون او دوی نه پوهېږي چې ځان له خو موږ کوی په خپله کنو، ځان په خپله تباه کو بربادو. ولو ترى اذ اوقفوا على النار، ولو ترى که وویني ته اذ اوقفوا على النار کلا چې ودرول شي دوی په اور باندې. وای ولو ترى که وویني ته، نو د لو جواب دلته محذوف دی. لو ترى لرأيت امرا فظيعا، څنګه ورته وباسي که وویني ته حالت عجیبه د کفارو کله چې دوی ودرول شي په اور باندې، د جهنم غاړې ته راوستې شي او د جهنم په کنده باندې د پاسه ودرولی شي. نو لرأیت امرا فظیعا، ته به وویني یو کار چې به ډېر د ګبراهټي، ډېر د یارې کار به په دا حالت کې ولیدلو. وقالو یا ویلنا یا ویلتنا، وای به مشرکان په دې وخت کې چې اور ته ورلړکوي، یا ویلتنا اے افسوس دے منگ لرا، نردو منگ واپس کلے شوئے دنیا تا، کاش کی منگ بیا دنیا تا واپس شوئے. ولا نکذب بی آیات ربنا، و منگ نسبت دروغو نکلے آیاتونو در اخفلتا. بے ودا افسوسو نکی جہنم پا غاڑا بوئی کاش کی منگ بیا دنیا تا واپس شوئے، او منگا نسبت دروغو نکلے آیاتونو در اخفل ربتا. ونکون من المؤمنین، او شوی منگا دا مومنانونا. کاش کی چې منگا دنیا تا واپس لار شو، دا اللہ پا آیاتونو باندې دروغ و نسبت نکو، او منگ با مومنان ساز شو.
دا خوز دوی وی بل سیلی دلی دی ذکر دا یری چغی وحی بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبلو بدا لهم پڑاگا شوی دا دی خلقتا ما آغا کانو چودوی یخفون من قبلو پټول بدوی مخکې دینا آغا خبری چې دوی با پاگی بانی پردی اچولی او د مسلمانان نو بے پټولی آغا خبری ورطا راخکار شوی دی آغا جہنمی پسترگو اولی دو پا جہنم بانی ور روان دی نو زک اوز دا خبری کئی نو اللہ مہربانا دوی خوی منگا دنیا تا واپس بوزا بیا با منگا ستا دا آیاتونو تکذیبوم نکو او منگ با مومنان ساز شو نو اللہ فرمائی دا خوص ہوئی کنا ولو ردو لعادو لما نهو عنه وانهم لکاذبون ولو ردو کدا مشرکان فرس کلو دا فرس دا پار رازی فرس کا کدا مشرکان دنیا تا واپس شی اللہ ویزی واپس کم نو لعادو واپس کی کہ بلی ما آغا کارونو تا نهو عنه چی دویتی منشی بیا او مغا شرک و کپر کئی بیا او مغا بیدینی کئی بیا او دا آیاتونو تکذیب کئی وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ دی خوی منگ بیانا کو کنا یقیناً دی دروغ جن دی وَإِنَّهُمْ یقیناً دوی چی دی لَكَاذِبُونَ خامخا دروغ وائی وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَقَالُوا ویل بدے مشرکانو إِنْ هِيَ آندے دا جون زمنگا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مگر دا جون دی دنیاوی دے بل جون نشتا خواہ بیا دوبارہ جون نشتا هم دا یو جون دے چه دنیا جون او بس مزے کوئی او چه سمڑا غواری اگا کوئی وما نحنو بمبعوثین او نی منگا چه کم دے بیا را پورتا کی دن کی دوبارہ جون نشتا اللہ دربار کی حاضری نشتا التا جہنم نشتا التا جنت نشتا منگا دا خبر ودی کوئی ولو ترى كأويل ولو ترى إذ أقفوا على النار كشري أويني تدوي لرأيت أمرا شنيعا لرأيت أمرا فزيعا ولو ترى كويني تا إذ أقفوا على النار أغا وخوش أدرولي شيدا كفار پو خپل پروردگار بانی دی حساب کتاب مخ دا پار دا اللہ مخی تراوستیشی قال لیس عذاب الحق اللہ بورتوائی آیا دا حق نوا دا محمد حق پیغمبر نو دا قرآن حق کتاب نو دا شریعت اسلامی حق قانون نو سم خیالو